عزیزانو خدای گواه دے په دې خبره چې دې اجتماع ته ز په یو نیت رازم او هغه نیت دا ده چې یوسف علیه السلام په مصر کې د خرڅېدو اعلان وشو نو دنیا منډي تمنډي والے چې د شام نه یو ډېر خسته غلام راغله چا اشرفای وړي او چا پوندونه وړاو چا څوړاو چا څو یو بډای خزاوم په دغه مجلس کې روانه و چا ورته وی چې بډای ته څه کوي ودا سي مې اوریدلی چې یو ډېر خسته غلام خرڅيږي او داغه خرید لازم وی چې دا الله بندي هغه خو ډېر ګران دی او داغه خرید له خو خلقو د اشرفو بکسونه روان کړي تا سره څه دي و ما سره خو نور څه نشته خو دا د تارونو یو ما شوړه غوندې دراسه و په آرام کې نه واپس شو د تارونو په شوړو تا تاسو ا غلام نه درکړي هغه ورته وی چې بچیا دا ماتم پته ده چې د تارونو په شوړه څوک ماته هغه غلام نه راکړي خو دې ډله کې دې د پاره روان هم چې قیامت کې زوم د یوسف په خریدارانو کې حساب نو زه په دغه نیت د اجتماع تر اعظم چې حاجی صاحب مرحوم رحمه الله تعالی وتبارک ما ډېر د نږدې نه لیدل او ډېر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو داغه عشاق په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب زکه چې مونږ هو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ سپ غضب په دې ملک اختایو نو هغه تاسو ګورئ لګیای کنه جی چې شپه او ورځم سم مصیبتونو سره سر دی خدایو جز کې کله کله شرکت په دې نیت کو هغه ورځ یو امي سړیو خبره وکړه خو سډېره مزیدار خبره ما ته وی چې مولوی صاحب تاسو د مليان خو مسالې هم ډېرې کوي او کسی می سي ډېرې کوي خو زمام یو مسله واو وې د قیامت په ورځ با په یو سړی حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځي نو چې څنګه ورته حکم واورول شي چې جهنم ته بوځي نو دا سړی به منډه کی چې منډه کینو الله تعالی به وی را واپس کی دا منډه ولې واله چې را واپس کی چې منډه ولې وه ورته به یا الله په دنیا کې مستاد حکم یو فرمان بجا نه دی راوړې ټول عمر مستاد حکم نافرمانی کړې ده نو د اخیری حکم خو دې چې ومنم چې لک په منډه لاړ نو الله تعالی به وی چې زئی جنت ته بوځي تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کی دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کر کریش قیامت کے معاملہ د رحم او د کرم کی رحم او کرم دا مانا چې یوانی کی دی کړي یو په لس یو په وسوا یو په زر یو په لک یو په کروڑ تاسو خیال راغی نو معاملہ د کرم بینو علا بمونږ د جنت تقاضا کو او جنت تبزو او که معاملہ د عدل شروع شوا نو عزیزانو دا سومره منځونه او نیکي چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کړي نو چې شپېتا اتیا کاله چا عبادت کړي نو دا غې نه شپږ میاشتې نه جوړي شپږ میاشتې
نو د شپږ میاشتو په مهنت با ته جنت غواړي ته خو شپږ میاشتې نوکري وکا حلاله کتا په د شپږو کټو کوټه جوړ کړم په دې مخ می تو کا اسه خو په شپږ میاشتې نه په شپږ ورځې کې بنگلا اغسته شي سټوغه کې راغې په پاکستان ټوغه کې ورستيريږي د دې بزرګانو د اولیاء د دې نیکانو په دې اقوالم د ایمان مضبوطی د دنیا په تماشا چې سوک نازيږي د دنیا په تماشا چې سوک نازيږي دا خونن یہ تماشا دا سبا ندا لا واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چاگیلا خزان نشتا اگیلا زوال نشتا واحد نظام دا اولیاء دے دا بزرگان رحمان باباوی چې دا دنیا په احمقانو دا آبادا دانا نکا په دنیا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي کڅوک نکا په دریاب باندې غرض دا احمقان الله والا چې دی داغي بازار همیشه ګرځي زما عزیزان قران کریم په ذریعہ د وحی راغله دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی په درې قسمه ده یو وحی فطری ده یو وحی ایجادی ده او یو وحی عرفانی ده د وحی درې قسمه بیا وحی په لغت کې القاء السریع ډیر زر القاء کې دل سړی تا دا د وحی لغوي معنی بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کو خبره بیا وګدیږي وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قران هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسید ورته صاحب خبره واوره د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو د حور باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حور وینه ورکو نه جنت پکار دی او نه حور پکار دی او نو غلمانان پکار یو ټکه غواړم کدی په وس کی وی خورا سره وعده وکا او کدی په وس کی نینو په آرام کې نه جنتونو د پاره ز ایمان نه راو وې څه خبره وې په خدای مینم که خدای را ته ځان خی خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی ډېر کې سوچ کوي چې ہے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استاد ته وایم چې د تزانو خا نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته پزړه کې القا وشو القا را ته وشو چې وایا ورتا چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان خی
امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان خی. هغه ورته لیکلی راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلی واغست چې لیکلی واغست چې شپراله دا سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی فرمایي چې خدایا ما ته خو تا پزړه کې القا کړي و او ما لیکلی ورکه او ستا ورته ځانو نه خود زه خو دې سړی ته بې وعدې شو. ټوله شپه په جړا تېره کړه د سهار کې ولا خوب ورغی سګوري چې یو خسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پې ناست دی. وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړی و. وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریږه ما. وی ما ورته چې شرمنده یم درته او وعده پورا نشوه. وی راته وی امام فخر الدین زما د خدای په ذات قسمی چې د کم شي وعده دې را سره کړې و په مغه شي خدای خوشحال کړم. دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله او تکی. تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندستان زمکه بداسي خلق پیدا کوي. حضرت تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ لا یو سړی راغی ورته وی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم. او دا خو اسانه خبره ده آسان. سورځ پس که زمړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېده او درې ورځې پس راشه چې لاندې سپ ماتیری به مې درته لیکلي پاس به پراته. تاسو خیال راغی اسه به ما زمونږ د عمل ساجيبه غوندې ده داسې ځینې بزرگان په کرا پاسي وي دا تصوف چې ده دا چې ده حجت نه ده پلان دا چې تاسو کله سخت خبر کوم زما خلاف هم یہی تاسو د پتا سو پويګم. خو زیاد لري چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان غنم. ز نه مې د چانه علم زیات دی نه نسبی شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم. یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اوریدلی دي نو ځان مې ور رسول دی او دعا مې ته اغسته ده. د غرغشتو مولانا صاحب هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام گناہونه مې درته معاف کړ. غرغشتو مولانا صاحب هغه سره اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند سپته نه لګي دعا راته وکا. نو دا ګوته داسې په توکانو لمده کړو زما د خلک یو والا ما ته الزا په دې خله نه د خدای ډیر کار والا او تب پیار څوې او تا ته به څوک څه نشي ویل. نو دعاګانې مې دار چاغستی ازکه وی بادشاہی د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاہ کله فقیر بادشاہیم د گدایانو په دعا کې مقام تم سړی د گدایانو په دعا رسی. نو زه خپل فقیر دا لګي ډېرې غړي وړي چې ویم غوسه راشي چې دروغ مو وایي دین فروش ما جوړے گئی اسلام فروش ما جوړے گئی د حلال او د حرام تمیز وکي. یو شی ستا مذهب حرام غني هغه ته لاس منی سا هغه ته نږدې مورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمنی هغه ته درې تبلیغ اسلام ویلي دي. درې تبلیغ من را منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان.
بی دینا او گمراه او د خدای نه باغی او سرکش وګوري پلاسی ونیسا پلاسی نشینی وای په جبا ورته وایا په جبا ور سره نشویلې پزړه کې ور سره قطع تعلق کا مخ په کپن کې مګو زتا ست ایمانی ویم زخار کې اوسېګم او خار چې دی هغه توبه می دي مرتبان دی هر گن بلا پکی خانان پکی دی نوابان پکی دی زن د چا جنازه کوم داغه سړی جنازه لازم چې پوي شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړی ځان نه جانا کړ ځان نه جانا الګا پلانې مړ دې پلانی خان مړ دې ها زید څه او زیاد په پلانی خان زما جنازې ل ناراضي کنا نو چې پلانی خان زم اور یو بزرګانو بی دینه سره چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری ٹھیک ده کافر چې په کوم قبر ولاړی پاغه قبر رحمت نه وری دا وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي التب کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دي ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې پاغه رحمت وری زه چې مرشم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی رحمت بم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مم زیاده نور شخ خپل کار کا مړی لا بنرازه مرزا وادلا بمرازه مرزا مړ ژوندې خو دې ته وای نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل رانش کته چې مړ ژوندې د کلی کل ولیدا نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونش مینا بم خدای د پاره کې مړ بم خدای د پاره کې ژوندې بم خدای د پاره کې چاله بزیم د الله د پاره چاله بنظم د الله د پاره زما په خبره پوه شو زیبم چاله د الله د پاره زمون خار کې اورز یو خان مړو خیر اوس مونږ په ولاړیو صاحب یو لګیا دی الله لا اله الا هو الحي دا دې سپیک مو تور بچو الحمدلله رب العالمین څوک چې ګورل ته تبارک الذی شروع کړی دا څوک چې ګوره قران راغسه هلکه څه کوي دسکه تبارک الذی تاسو د جمعې په شپه تبارک الذی وای تبارک الذی پیغمبر ویل دي چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کوم سړی عرش پود کیږي او په خپل اولولي زما په خبره پوهیږي په خپل اولولي او بیا ودشي نو دا سړی چې مرشي تر قیامت پورې به تبارک الذی د په قبر څوکیدار ولاړی چې عذاب راځي نو دی به دفقې لاندې به نه پری په قبر ورته تبارک الذی وای کنه وای بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره دا چاته خدای ویلی چاته ویلی جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبران څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا په خپل ذات مې دي قسم وی کتاویا کرتم د پاره بخنو غواړي نو پرې به ندما اویا کر پایت کرسی لوټه دم کو د مړي سپېګمو ته اور واچو دیو په قبر ولارم خلق आवाज وکړو ول ټول وای چې دا خسړ هغه څوک داغه کنزل بچو ستا په ایمان کې داس نعوذ بالله ستا مذهب داس اسلام چې دی دا ډکوسلی دی قران ناول دی د پیغمبر حدیث د يهودو ډکوسلی دی دا الفاظ داغه په قبر आवाज شو ول ټول وای چې دا ډېر خسړیو زه پر پاسې د مال خبر اورای
خاک شو ویلیو مالو سی قبر پرانی زی کده پا سلور بولی نو مانا دا گیرا کلک لات پہ ولاری یو دیلان دی پا سلور بول دی خرطمو آئے چی دا ٹول خسڑے با اگا چاہتا وے چی چا دا خسڑی توب کارو نکی پا جون دے اللہ 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 دا توفیق چی چالا خدای ور کری ایو بزرگ خدای توے یا اللہ زمانو چاو دو پا اللہ اللہ ویلو باندے او تا یو رزی منوی چی زمان بندہ زدائے ما نو آواز ورطاو شو چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زمان لبیک دے پخپل ذات قسم کا زمان توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تحاضر ولاڑ ما چاہ جبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تحاضر دے نو کم سڑی جون چی دا سی تیری چی پا زندگائی کی دا اللہ ویلو توفیق خدا پاک نہیں ور کرے او سغم مردار شنو سیبا مونگا ویل چی ٹولو آئے چی دا خسڑے ہو دعا ورطاو کے تاسو اشنغر کے دعا ورطاو کے چی خدا پاکی بیخ بنیادو باسی مونگ سکار دے مونگ روڑا ما تا سوگراشی ہوئی دوارا تکویم لار لنڈاوا لار لنڈاوا مونگ زان باندے لا پوئی نہیں ہوئی چی کم گڑنگ کے بپراتی استا تا صدوا گانی لار لنڈاوا ماما دا دعا اہلیت زان کے پیدا کینو علب دعا بل تا دعا کینو اول بدا اللہم اغفر لنا ولہو اللہم اغفر لنا ولہو ولجمیع المومنین والمومنات خدای اول ماو بخی چی تاو بخی نو اہلیت دا دعا خودر کے پیدا شی نو علب تا بل تستا پا کے دعا قبلی گی کر چی تخپلا نہیں بخلے شوہ نو تا بل سو بخ خفترا خفت کئی کنت بیدار نظمہ عزیزانو بزرگان اولیاء اللہ دیر لوئی خلق علماء دا دیر لوئی خلق پجون زمان دیاد زمان ستر گلی دلی مانا دا قبر تپوس سکو کی دا قبر معاملے ماں پستر گلی دلی ماں تا خوب آسے خوب گورے ماں پستر گولی دلی پستر کو درے سوا کالا پس یو بزرگ پا قبر کی مالی دلے درے سوا کالا پس قبر جوڑے دا او لحد سوریش لاندی ور کشما دا شویکڑے خامتا کپانے دے او دمرا دمرا زلفی دی او سپینا گیرے دا سپین دیر او تور کم آگل کارانو تمیوے زماد اللہ سوخپد آسی اونی سے لاس وروڑما ما تا انکو کی ہوئی چکے دے پکڑ نہ لوے وید امرے دی اونی سی مال کنی وہ میں دیکھوا میرا ڈچوا ہے لاس میں ورنیس پدے مخ میں والا لاس والو زمون مخ سشے پدے گیرے میں والا لاس والو تابیل ریخم دی پدے ویختو میں والا لاس والو تابیل ریخم دی کپن باندې میں ورتلا سوالو شوی کڑی خامتا تابویل اس چا دا دوبی نراوڑی دا او درے سواو پینزلس کالے اوشو چی مردے او دا ما چلی دلے دا دی ویشت کالے اوشو دا مالی دلی امر خلق زیارت کا پس لمرگا چی بازار وی پا مزار دا درویشانو دا جنت دا باغ گلو نا بدی ہیر شی کدی اولی دو گلزار دا درویشان پارچا چی دا غضب لندہ کی خاخا خطا ندرومی گزار دا درویشان
ورشه الپورې په سواد کې تپوسو کوي په الپورې کې د الپورې حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهله سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي دا کرامت تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو ما دا سیم لیدلی دي اتلس ورځې پسې یو مړی راوویستو مال مه کوئ ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچه ویښته پې ولاړ دا ما لیدل یو یې راوویستو کلي ته یې وړو کلي ته داسې आवाज راووته ده عزیزانو انګریزانو قبر کې دابه کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېخو او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هډ فونه غوګونو تولګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې نه د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت تلغولیو داغي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای هلاک انګریزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ انګریزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسید پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه وراشي دا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صف کړه تاسو خیال راغی صرف دومره دا چې یو معاملې د قال دا او یو معاملې د حال دا مونږ په حال پويګو په قال لیکن په حال نه پويګو حال د پاره مهنت پکاري کوشش پکاري صاحب حال به اعلی جوړي وای ګر تو څنګه خاره مرمر شوي چوب صاحب دل رسی گوهر شي اهل دل ته بنزدې کیږي نو علا به ملغلره کیږي چې اهل دل ته نه نږدې شوه ملغلره کیږي نه دیکھو ګورئ اهل دل بیا د سړی اپریشن کوي مولانا تنویر رحمت الله علیه یو مریدو په کوارټ کې ما تقریر کولو د شپې مې حضرت تنویر رحمت الله علیه نوم واغستو سارا غراغه زما خله سب کړه وتا زما د معشوقې نوم بیګا غسته دي مال قصه صدا ویلز په لاهور کالج کې پرنسپل د مولانا مریدو خط میں ورولې غلو چې زه ملاقات ته درځم ورته جواب کو چې آ جاؤ چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې خبرې به مې څه کول چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما تر غاړې وته نو الکه دا سکه خدای باندې سوچ وکاو سکه داسه ما خیال دی الله تعالی خو به کړی سوچ کوم اوس اولیاء الله کې کمال دای چې کوم قسم کمه سړی کی وینو داغه علاج دغه عادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی براغه جی داسې نسخره ته خای چې په جنت تلاش هغه ته به وکتل حکیم چې دکې دا کمه ده ا کمه به ورته خودو او ورته چې په دې قائم اوس مون سستی بوا د مونږ به ورته زکات سستی بوا زکات به ورته نفل سستی بوا نفل به ورته دا عادت په حضرت تھانوی کی وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کو لګیا वे आ गए जी साहब वे यहां बैठ जाओ लेकिन बात नहीं करोगे चुप वे कहना लस रजी तेरे पलसम औरज हजरत सर जे उसगारो प खानका की
वे जरा पासिदम च हजरत अगर इजाजत हो तो मैं यहां बैठ जाऊं। अगवरतदा शौकत वेल, मैंने जो तुम्हें कहा था कि बैठ जाओ, बात नहीं करोगे, निकल जाओ। और मौलाना थानवी ची चाहते हुई निकल जाओ, अब सारे देश रवान वे पैजार तरह से दम रहते वे जल्दी करो, निकल जाओ खानका से। दा ईमान बम पैदा किया दे रोजा के माते खान रहा गए वे जी रोजे रहता डॉक्टर वेली ची मनीसा माल वाली वेल तबियत में कमजोर है, कमजोरी की माल पासा पासा वे जी मसले तपस को माल पासा पासा करता है। तबियत ते कमजोर है, कमजोरी बस उचत पास हुआ बस सबार आ गए माता हुई था जमा डेरा दगा माल बिया निजदे रान शिमा मुंग संग गई गरीब रागे जीरो जमा तक मा दास लर्जी की मोजर रजूल दी चल जोड़ करे ओ गोट संडारा मौली से रोजम आओ जिस तास रंगम खन दे देर खराबी है ब्याह बस ब्याह बे उन्हीं से खैर दे जिमी की बेन कतर जिमी दा बद जनावर मर सो दा मुर्दार से ब्याह बस जाते। हाँ वही है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में, कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन, कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई आका है और कोई महकूम। ईमान इम्तिहानी देवक गटो गरीब दर तरा गए देवक के स्ताद ईमान इम्तिहान तासो ख्याल रहा सोच देवक के दे ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक गर्क बादशाह उस मुंगले जी बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर दुमर दरोग जन बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं लेता दुमर दरोग जन इस्लाम 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 जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों। अब पैतास तकरीर इसमली में वाली माता का जका में माता का शरीयत बिल वर तप्रो तो ने मंजूर हो मालूमी गिदा शरीयत बिल द ईजाद हो कनो शरीयत बिल द चा ईजाद हो द ईजाद नो ची सिमली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो मुल्क टोल स्ता पलास के देकर उस बस्ता ईमानु गुरु चिति मंजूर का नहीं मंजूर माप दे खबर पोए गई खुदा खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान काजी अबू यूसुफ ता बादशाह हुई हलक तो जामातु फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अंतसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बपर लपसे रोजीनी से अलाइक आमन्ना व सद्दक़ना लाड़ो अनोर काजियान वर्तवई ना खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाज़िल मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के खो तरतीब दे अवल तहरीर दर कबे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इताम सित्तीन मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फितवा वर्का
قاضي ابو یوسف ورته وی چې ما ټیک فتوا ورکا اخو بادشاہ دې زرګونه مریونه ور سره دي که اوس می ورته ویل چې علیک تحریر رقبه مریا آزاد کا نو په دې ټوله روزه کې یو روزم نه نیواره ورځ به یو مریا آزادول چې سی خو خایوا نه بادشاہ له د فتوا ورکا چې دملا ډوکه مات شي چې د په اسلام کې بیا داسې ونی کی مالدار له د فتوا ورکا مونږ د سیم کړی دي مالدار خزل طلاق ور کړی دی 3 طلاقه یو دوا درې غریب 3 طلاق ور کی بیړه تبادا حلاله بکئی حلاله پیجنه بل سړی ته نکاح کیږي او بیا طلاق ای او لوی اعلان جدا مالدار راغه جی کار دې شي بس ها نه خدای به خیر دا سے دایره چولې وې د دې زینوم دې دارالحرب وای دارالحرب خزه دلته ودرولې دا او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی دا چې اي مرتدا کړی دا بیا د کرخې لره رئیس دی نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس دی او کلمه په ویلي مسلمانه کړی دا او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماونو تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتدا شي ملحق په دارالحرب پورې شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هله ورته دلته جوړه کړي دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तिरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता था कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ो पदे पे खबर के नन बयान रोगना वर्तवई पराठी गुंदी भी रोगना है पेज नहीं बोल दस्ता करना हाँ नन बयान नहीं चलता रोगना से पदे ओड़ो के वड़ी वाग की कना आ रोगना मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है ये और जिलाड़ो को बल और बिया रोगना है ये यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते कि 1 2 3 नवर तत्सवी वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु क्या नहीं किसी नु क्या नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते अलवा भी जरा नाल ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतानी सबाची ब्याह आ गए वर्तवई ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चित्तने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्तवई ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल अकड़े हो सता कबूल कर वे निकाह बहुशी हो बस नूर चाहते हुए गाग मकावा वाफ्ता की हो जल्लिम दासी जराजा मुंगा मुगल्लज़ हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मोंग दननबई परोगनो او دالوئی په دومره غوندې الوا باندې مسلک حنفی او ایمانونه پری تاسو خیال راغی اوس قران وګورئ دا بزرگان پویږي چې د غریب او د سرمایدار عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویل شي ولی زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال داو چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره که مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس وتولى اور ترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او بګورای د قیامت پورځي
خو بګورئ د قیامت په ورځ چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي. عالم بزرگ اولیاء الله دا تاسو مخکې په دې خاورو لاندې چې پروت دی زما په کلونو ور سره تعلق او واسطه پاتې شوې ده په کلونو په زندګۍ کې بادشاہانو تم چریټیټه خبره نه وکړي دا زی چې د دې خاورم قدر کوم او دا خاورې په سترګو کې واچوم نو دینه خدوی به ماته بلخ کار نشي د دې لوی وجه دا وا چې بادشاہان به هم د ګریوان نه نیو او چری ورته ټیټه خبره نه وکړي. تاسو خیال راغی د جرأت بزان کې پیدا کوي. افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد داده چې یو جابر او د یو ظالم حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي. یو حق ستاسو دوا پکار ده د دې فقیرانو د خاورو د دې ګردې برکت ته چې په سلويخ کاله د پاکستان کې ما سلويخ منټم د پاکستان حکومت نه لري منلې نه منبر منم نه صدر منم نه لال کورتای منم دا کو سړب منبران دې سملو چې وګورئ ورشي څوک بغړې چرای او څوک بناستي هغه ورځ یو ناسو سیګریټ مونږ په پسات پویم نشو بس لړې ملتام 50 لک روپۍ والے وي ستاسو خېټه د چرګانو قبرستانو واخرجت الارض اثقالها قیامت پرز بستا سخیٹی چرگان بار را غرزئی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گرپیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن ما تا خود د خاور تولی ډیونی او ستا په کور کې د جنریټر لګی دی په ما د لوډ شیډینګي لس غنټې درا باندې بجلی باندې او د خان په کور کې د جنریټر لګی دی ولې ته د کمې مور زوی ولا چې ټیکا ټیکا د کوم په کوړای دی کېدم او واخې د سپوتا واچو که زما لاس کې زور راغو زما لاس کې او په دې پاکستان کې مې 2 کروڑه کې من کړ او د دوی غوخې مې پسپو نه خوړې نو زما د سړی زوی نه سپوتا به غوخې 2 کروڑه به مرداروم الا بدا 8 کروڑه د سړی ځامن کی کني والله کې د سړی ځامن کوي او به کوي د تناسخ مسله ده صاحب د هندوانو مذهب دا دی چې دا روح چې سړی نه وځي نو که خسړی په بل خسړی کې نه وځي او که خراب سړی په سپی کې نه وځي زمونږ روحونه چې وځي صاحب کله په سپی کې نه وځي کله په خر کې نه وځي کله په کچر کې نه کله په خنزیر کې نه وځي په مونږ هغه تندر نازل دا زمونږ د لاس خدایم پرې خیر رسولم پرې خیر خدای او رسول سره د رابطه او تعلق قسم په خدای دې بادشاہان بستا په در کې د خاور غوندې پراتی د خاور بادشاہي څه شي بادشاہان سي خانان او نوابان سي وای د یار در په هزار درمان ورنکمان آشنائی بدی پا این و آن ورنکمان که یو ظلم دی ظلف پلاس کی اوزی یو وقت بدی پا درس جہان ورنکمان که یو ظلم لاستا پا بوسا برشی دانیامت بد جنت پا خوان ورنکمان سو نوینم ستاسترگی کا خدای کاندی عزرائیل لبتر حغیزان ورنکما معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے زبچالا رخپل دین ایمان ورنکما پر رحمان داستا دا شندو جام حرام دے سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما
د یار در ورشي دا د یار در تپوس حضرت ثوبان نو کوي. ثوبان عاشق دے د جناب محمد رسول الله، ټول ورځ جناب رسول الله ونلید نو په جړای ورسته رک ما خامي چې ولید نو بیایم جړل ورته ثوبان اوس خو دی ولیدم د الله بندانو اوس ولې جاړې ورته یا رسول الله په قیامت کې کز جنت تلاړ ما نو تب چرته په جنت کې په لوی عمر تبو کې ناشته یا رسول الله دا سي جنت بز څکم چې چرته په کې تا نوینم جنت خبر استاد لیدو کا قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اے پیغمبر ثوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې دا شک زما عزیزان عشق یو درد دے چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي لس ورځې روټای نه وخوړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې ټول ورځ مې تمنا دا وی چې سترګو مې ستا چهره انور تا کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې والله کنه مې د روټای پرواشتا او نه د لوګي او نه د تند او نه د ناشته او نه د ملاسته شوق مې دادې چې سترګو مې تا تا کتلې او پزړه مې ستا حدیث لیکلې کېدلې ابو هريره بلال اے بلال سامل کې د خدای بنده چې کله ز جنت تلار شم نو استاد پړو کشار مان مخکم په جنت کې رواني تا شاک مونږ دغه یو سړی روټای به ورته تیار را درې ورځې په روټای بند شو د امتحان د پاره درې ورځې چې بند شو نو لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال روټای يهودي سلو روټای ورکړي دا غسپه ورپسې غپا غپا د یو روټه ور واچول چې هغه غوړ بل بیا غپیا بل ور واچول چې هغه غوړ بیا غپیا سلور والا روټه ور واچول بیا سپی غپل ورته کور دی وران شغه مالک دې درې سلور روټه را کړی و دی وا خوړی نو اوس ولې غاته اسپی ورته کور ستا وران شه چې روټه مالک در کول نو دغه عبادت تی کولو او چې امتحان د پاره در باندې درې ورځې روټه بند شنو را لې خدای دشمن په کوڅه کې سوال وکړ زه د يهودي سپېما کله لوګي مرشم په دې دروازه کې والله کبلې دروازې تلاش نن د سود د زکات پیسې د سود فکس ډیپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتی کی 7.5% سود چې کوم لګي اغه نه 2% حکومت کټ کی زکات نامه پې کې خو پیمان وای چې خریله بنارسه ور په سر کې نو خرنا وی کیږي غول چې په سوچا پلیټ کې واچ الواتی جوړیږي نو په سود چې د زکات نامه کې دي دا حلاليږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږلا په سیاسي رشوت کې راکړلې کیږي ا د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات منبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼا کو سټکوري کا ټولي دوی واله چا غریب لا نه ورنکړه انا عزیزا والله العظیم ز چې په خبرت پوي او ما دې خپل خدای ته څه ویلي دي
نو چې ماخام مې ویلي سهار کار کړو چې سهار ویلي ماخام په سلويخ کال کې مې سر نه دې ټیټ کړې د دې غدارانو او د دې بېمانانو او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد بزړه کې پیدا کې چې یا الله ترغه په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړي ترغه به منم نن اخبارونه تاسو هر ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دی اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خپه نشي زما دا ګیره راشي کله کوي نو بیا ګیره پسې بد وای مانو بیا نو ګیره والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولار دی هغه سي د اخلاق چنګنی وری خلا بند که خلا دې د مرګ په ناره ټپه شنو هغه سره خبرې کوي تا اخلاق چنګنی وری څه چل دی لاس در کی دا سملا سو لاس در کی السلام علیکم څنګه یې خې جوړې دسنو غریب سره لاس در کی السلام علیکم جوړې طبيعت خدای معتبر لاته جوړې تکړه خې جوړې مونږ چې مطلب تاسو خې دا زینم ستړي شي په داسې چې وازم نیولې هغه سره څه دي دا پیسې تلری کده غلو ډېرې ده کنه ده ها د غلو ډېرې نه په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه کبوت سلزله د سرو شي انسان نه ده د سرو زرو بوت ته څوک انسان وای انسانیت په دولت نه ده انسانیت چې ده اپ انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کې مولانا یوسف بن نوری چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا اجي صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس دي انسانیت په کې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه ده انسانیت خدای سره پر رابطه او په تعلق کې ده خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت په دې نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې پیالي خپل نیکان شه هغه ورځ زموږ جمعه ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان کو چارونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیانې خلکو کېړې واغسته روان زرا پاسې ده مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې نه دي ا طالب منډه کا دروازه بند ته باندې کو کونټای ته ملاس مالاغه یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډېر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغر اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغر تنه سمې چې دا پوزه په ماته کې ول خو په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه دل خبر اور اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانې د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته وزګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کیږي
یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وې زوزګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته مزګار نه